نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها بكذب أو غيبة. دا دوا روایتین یو دا حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ او یو دا حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ پدې کې د روژې متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې روژه دا ډال دی څنګه چې په جنگ کې ډال یو انسان مخې ته کوي او ځان د دې نه په دشمن سره بچ کوي د دشمن نه ځان بچ کوي همدغه شانتې دا روژه هم یو ډال دی د الله د قهر او د غضب نه د شیطان نه او د جهنم د اور نه پرې سره انسان بچ کیږي. او بیا دویم روایت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې روژه خو ډال دی خو تر څو پورې چې انسان دا ډال په خپله باندې ونشلی په دوو څیزونو باندې بکذب او غیبت په دروغ او په غیبت باندې یعنی په دې دواړو څیزونو باندې را خپل ډال دا روژه چې کم دی نو ضایع نه کي. نو حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائل الصیام جنت من النار کجنت احدکم من القتال چې روژې دا د اور نه ډال دی لکه څنګه چې د قتال او د جنگ نه ستاسو لپاره ډالي. او حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائل الصیام جنت اور روجہ ڈال دے مالم یخرقها بکذب او غیبت ترسو پورې چې په دروغ او غیبت سره دا ډال چې کم دی نو ونشلی. د دې نه پته ولګېده چې انسان لپکار داري چې په روژه کې دی ډېر زیات د احتیاط نه کار والی خصوصا دا دوه څیزونه درو او غیبت دا دوانه څیزونه انتهایی خطرناک دي روژې دپاره. دروغو ته خو موږ جرم وایو او دروغو ته موږ ګناه وایو خو غیبت د هر انسان دا یو بهترینه مشغله ګرځېدلې ده دې ته انسان ګناه نه وایي الان کې دا یو ډېر سنګین جرم دی که دا روژه او که غیر روژه په هر دوانو صورتونو کې دا یو ډېر سنګین جرم دی خو خصوصا روژه د بعض علماو په نسبت باندې پرې سر روژه خرابیږي ماتیږي پې ځکه قرآن مجید کې غیبت ته چې کم دی نو دا الله تعالی ډېر سنگین الفاظ استعمال کړي دي. الله فرمای ولا یغتب بعضکم بعضا تاسو یو بل غیبت مه کوئ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا په تاسو کې یو کس دا خوښوي چې د خپل مړ ورور غوښې وخوري نو تاسو خو هغه بدې ګڼئ. د غیبت مثال د سیرې لکه یو انسان رور مړ دی او دی د چړې په ذریعې سره د هغه نه غوښې چې کوم دی نو را پرې کوي او خوري. په دې وجه باندې په دې باره کې روایت هم ډېر زیات دی د نبي علیه الصلاۃ والسلام احادیث مبارکه هم ډېر زیات سیوا دي. کم یو کس چې د اردو کتاب پړاوهلی شي او لږ ډېر تعلیم یې کړي نو علامه عبدالحی رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی غیبت کیا ہے دا خاص کر چې کوم دی نو مطالعه کوي چې د انسان سترګې پرې سر رڼا شي. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی مصنف د ابن ابی شیبہ کی روایت تے
قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم من د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناس یو مجلس کې فقام رجل یو سړی پاسې د مجلس نه فوقع فی رجل من بعده نه یو سړی داغه راتلو نه پس پاغه پسې ولګید یعنی داغه عیبونه راوستل او غیبت ولکو فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل تحلل الګوي پزان باندې حلال کا غوخه دی خو پزان حلال کا یعنی توبه وباسه فقال ندی سړی وی ومما اتحلل زس پزان باندې حلال کم ما کلت لحمن ما غوخه خړلې نه را پردی غوخه می خړلې نه نو څنګه حلال کم پزان قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل انک اکلت لحم اخیک تادر خپل رور مسلمان غوخه خوړی یعنی هغه پاسی راو تار هغه چې کم دینو غیبت کو په دې وجه باندې بعض علما وایي چې یو سړی څنګه غوښه وخوري او پرې باندې حلال غوښه باندې روژه ماتیږي نو په حرام غوښه باندې چې د انسان د پرې خامخا چې کوم دی نو روژه ماتیږي امام بني پر رحمت الله علیه وایي روژه خو ماته نه شو حکم برکات د روژې چې کومونه هغه مفقود شو ختم شو په دې وجه باندې روایت پرې باره کې ډېر زیات دی چې دا د خپل مړ رور مسلمان غوښې خوراک دي او کم یو انسان چې په روژه کې غیبت کوي دروغ وایي روژه په ده باندې ډېر زیات اثر کوي په ده باندې ډېره زیاته سخت دی پرون چې کوم مونږه یو دوه حدیثین بیان کړو نو هغې کې دا خبره وه چې روژه انسان له تقویت ورکوي مضبوطوي خو چې کوم یو انسان فاسق او فاجر دروغ وایي غیبت کوي نو په ده باندې روژه ډېر زیات اثر کوي د نبی علیه الصلاة والسلام په دور کې یو دوه زنانه وي خصوصا دا زنانه چې یو ځای شي پردی غیبت ډېر زیات کوي نو دغه دوو زنانو د بلې زنانه غیبت کړو او بیا روجی په دومره اثر کړو چې دیو د لوږې د لاسه مرګ ته قریب شوي نو نبی علیه الصلاة والسلام ته کسان رالل وی دیو ته وڅه وکړم دی روژه ماتولی شي رسول الله مبارک ته روایي په ذریعه سره وویلی شول چې روژه خو سړی دومره نه خرابوي خو دیو پردی غیبت کړی نبی علیه الصلاة والسلام یو پیاله د دیو مخې ته ولېږلی په دې کې دې الټې وکړي او کله چې هغه الټې وکړې نو د هغو په الټو کې چې کوم دی نو د غوښو داسې چمان او د هغې سره سره د اینو قطرې چې کوم دی نو راووتې او بیا د هغې نه د تازه غوښو بړاس هم ختو خلک اریان شوي دا ولې نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل وی دیو د پلانې ښځې غیبت کړی او دا د هغې د غوښو هغه ټوکړي دي او د هغې د وینو هغه قطرې دي دغه شان رسول الله مبارک بعضې کسانو ته وی هلکه دا غاښونو کې ډکې ووایي غوښه یې خوړلې ده غاښونه یې وګندرې وي یا رسول الله مونږ غوښه سکلې هم نه ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل د پلاني سړي غوښه ستاسو په غاښونو کې ځینم نو څنګه چې یو انسان ځان د حلالې غوښې نه د خوراک نه او د حلال خوراک نه ځان بنه کړي په روژه کې نو دله په کار داري چې دی د مردارې غوښې نه د انسان د غوښې نه هم ځان چې کم دی نو دا منع کړي په دې وجه حضرت عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه یو روایت ته ډېر مرګرو سره چې کم دی نو روانو دا ابن حبان روایت چې کم دی نو راوړی دی چې ډېر خپلو مرګرو سره ته انه مر علی بغل میت نه دی په یو مړ قچر باندې چې کم دی نو ورتیر شه داسې یو ډیران باندې یو قچر پروت و فقال لبعض اصحابه نو د چې کم دی عمر ابن العاص رضی الله تعالی خپلو مرګرو ته وی لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم چې یو سړی د دې مردار قچر دا غوښې خوري او خپله خېټه پې ډکه کړي دا د ده لپاره ډېره زیاته ښه ده د دې نه چې دی د یو مسلمان رور غوښې چې کم دی نو وخوري یعنې د هغه غیبت چې کم دی نو وکړي د هغې نه ښه دا ده چې خپله خېټه چې کم دی نو په دې غوښو باندې چې کم دی نو ډکه کړي دغه شان د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه یو روایت دی هغه فرمایي چې لیلته اسری بنبی الله صلی الله علیه وسلم په کومه شپه چې نبی علیه الصلاة والسلام معراج له بوتلی شو ونظر فی النار نبی علیه الصلاة والسلام اور ته وکتل جهنم ته فاذا قوم یاکلون الجیف یو قوم چې پرې اور کې چې کوم دی پرې جهنم کې مردارې خوړی قال نبی علیہ الصلاة والسلام فرمیل من هؤلاء یا جبریل اے جبریل دا کم خلق تیرا مردار چې خوري قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس وی دا خلق ته چې انسانانو غوښې خوري دنیا کې انسانانو غوښې یعنی پردی غیبت چې کم دی نو دا کوي
نو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې الصوم جنتون، روزه چې کوم دی نو دا ډال دی، تر څو پورې چې دا روزه په دروغ باندې او په غیبت باندې چې کوم دی نو دا روزه نه دا ډال چې کوم دی نو سړی سری نه کی. نو لہذا دروغ ته خو موږ ګناه وایو، خو د غیبت ته څوک ګناه نه وایي. ځکه چې یو پیره عیسی علیه صلات والسلام چې کوم دی نو روان دی، شیطان مخې له ورغی، نو د شیطان سره پر یو لاس کې ګبین دی او پر بل لاس کې ایرې نیولې دي. حضرت عیسی علیه صلات والسلام دې تپوس کوي په دې باندې څه کې؟ وی دا ایرې دې لپاره ګرځوم چې د یتیم په سر باندې یو انسان لاس راکاږي نو دې انسان ته ډېر زیات اجر میلاویږي. نو ما زه چې کله یتیم وینم او ما له مخې له راشي نو دا ایرې د هغه پرې مخ پورې ورونولم چې د خلکو ترې نفرت کېږي. څوک پرې د شفقت لاس په سر باندې رانه کاږي او یې پرې ګبین څه کې؟ وی را چې دوه کسه پردی غیبت شروع کي نو زه دا روانم پرې ګوته او د هغه دواړو پرې خولو کې را ګبین ومږمه، نو غیبت ورله خوند ورکړي نو بیا د یو بل نه جدا کېدل ورته ډېر زیات مشکل او غیبت لګیا په ځان باندې نه پوهېږي. لہذا دا نن سبا خلکو مفیده مشغله ګرځولې او ډېر خلک هلکه راځه روژه لنډو، ټیم نه پاس کړي نو پردی غیبت چې کوم دی نو شروع کړي، روژه خپله چې کوم دی نو تباه و برباده کړي. په دې وجه باندې د حضرت انس رضی الله تعالی عنه یو روایت امام ابو داود رحمت الله علیه چې کوم دی نو روایت راوړی دی. هغوی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل لما عرج بی، کله چې د معراج په شپه باندې زه بره وخېژولی شوم، مررت بقوم، زه په یو قوم باندې ورتیر شوم لهم اصفار من نحاس، د هغو چې کوم دی نو د تانبې نوکونه او داسې اوږده اوږده نوکونه لکه څنګه چې را بیلچي، یخمشون وجوههم وصدورهم، دیو په دغه نوکونو باندې خپل مخونه داسې راتوږل او دا سینې داسې راتوږلې د غوښې او بیا خوړې. فقلت من هؤلاء یا جبرائیل، ما وی جبرائیل دا کم خلق دی؟ قال هؤلاء الذين یاکلون لحوم الناس، وی دا خلق دی چې دنیا کې د خلکو غوښې خوړې، یعنی غیبتونه کول، او ویقعون فی اراضیهم، او د دیو په عزتونو باندې واقع کېدل، یعنی غیبت په ذریعې سره د انسان عیبونه چې لټې نو د هغه عزت پرې باندې چې کوم دی نو دا لوټلی کېږي. لہذا دا یو سنګین جرم دی، که دا په روژه کې او که په غیر روژه کې د انسان د هلاکت لپاره چې کوم دی نو غیبت دا کافي دی. ځکه که یو انسان کوشش کوي نیکۍ ګټي نو ته چې رچا غیبت کې نو ستا نیکۍ چې کوم دی نو هغه ته منتقل کېږي، او بیا چې ستا نیکۍ ختمې شي نو د هغه ګناهونه ستا طرف ته چې کوم دی نو منتقل کېږي. په دې وجه باندې چا چې کوم دی د حسن بصري رحمت الله علیه نه تپوس وکړو د امام بني پر رحمت الله علیه په باره کې، وی امام بني پر رحمت الله علیه څنګه سړی دی؟ یاره وی ډېر ښه سړی دی خو بخیل ډېر زیات دی. نو چا ورته وی چې بخیل څنګه دی؟ اخو خفیه طریقې سره ځي او خلک د ځانه خبر نه چې را پیسې څوک ورته راګزاري او دی خلکو ته پیسې ورچوي. وی نه په نیکو کې ډېر زیات بخیل دی، دی پردی غیبت نه کوي، خپلې نیکۍ چې کوم دی نو چاله نه ورکوي. او امام بني پر رحمت الله علیه به وی زه پردی خبره په مجلس کې نه کوم، ځکه چې که زما د خولې نه د غیبت څه ټوکړه وځي جمله وځي نو زما نیکۍ بل ته ځي، او که خبره کوم نو د خپلو والدینو کومه، ځکه که زما نیک اعمال د والدینو عملنامې ته لاړ شي نو دا پالتو نه دي تلي، هغو ته خو پیدا چې کوم دی نو دا ورورسي. په دې وجه باندې مسلمان له پکار داري روژه کې دې ژبې ته چې کوم دی نو لږه تاله ووایي، ځان د دروغو نه ساتي او دغه شانتې ځان د غیبت نه ساتي. هسې نه چې لوږه او تر انسان چې کوم دی نو برداشت کوي او د نبی علیه الصلاة والسلام د هغې حدیث د لاندې را نشي چې ډېر روژهدار داسې دي چې سوا د لوږې تندې نه بلې صوم چې کوم دی نو په لاس باندې دا ور نشي. بهر کیف دې کې لږ احتیاط چې کوم دی نو دا پکار دی. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ یو روایت را نقل کوي، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه روایت راوړی دی. دی وایي حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ وایي کنا مع النبي صلی الله علیه وآله وسلم، دا غیبت څومره یو ګنده څیز دی. کنا مع النبي صلی الله علیه وآله وسلم، موږ د نبی علیه الصلاة والسلام سره نو فارتفعت ریح منتنه، یو ګنده هوا یو ګنده چې کوم دی هغه بدبویي چې کوم دی نو والوته پورته شوه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل اتدرون ما هذه الریح، تاسو پیژنئ تاسو ته پته شته دا ګنده هوا د سره؟ بیا وفرمیل هذه الریح الذین یغتابون المؤمنین، دا د هغې خلکو هغه ګنده هوا ده کوم چې د مسلمانانو غیبت کوي، یعنې د غیبت هغه بدبویي ده
وس دغه شانتې حدیث نه پته ولګېده چې د غیبت سره بدبویي خورېږي خو موږ هر یو انسان په غیبت کې اخته نو زمونږ او قوت شامه د پوزې هغه هېڅ دریځ سره داسې مانوسه شوی دی چې موږ ته د دې اړو پته لګي هم نه به هر کیف بلا روایت دی پرې باره کې نو مسلمان له پکار داري پرې کې چې څنګه د ژبې خیال ساتي څنګه د سترګو خیال ساتي دغه شان چې کوم دی نو انسان د خپلو غوږونو هم خیال ساتي او دا خبره ذهن کې یاد او ملحوظه ساتئ چې غیبت ویل چې څنګه حرام دي او دغه شانتې غیبت اورېدل هم حرام دي ګورې ښه د دواړو یو جرم دی نو روژه کې چې یو انسان څنګه ځان د غیبت نه به ساتي دغه شان به د اورېدلو نه هم ساتي خالد ربعي او تابعي دی دی وایي زه په یو مجلس کې ناست وم نو مجلس کې پردی غیبت شروع شو نو قرآن خو موږ ته راحکم کوي چې د دغه مجلس دا روح بل طرف ته واړوه نو ما دا خو ډېر خلک دي خو زه د هغه ځای نه پاسېرمه چې کله پاسېرمه نو لاړمه نو بیا یو شبه پس مې چې شاید خلکو بله خبره شروع کړي چې راله واقع ده غیبت خلکو بس کړه او بله خبرې شروع کړې او شبه پس بیا یو کس غیبت شروع کو نو ما اوس به ملګري وایي چې څه کینې پاسې نو زه کېناستم نو یو څو ټوکړې او جملې مې واورېدې خوب کې زه اینما یو کس دی او په سر باندې یو خانه کې ایښودی دی د غوښو تورو غوښې دي زما مخکې خانه کېښوده ما ورته یې راسري وي دا مې تاله راوړې دا خوره ما چې وکتل دا ټکې تورې غوښې دي بدبویه نو ما یې دا خو د خنزیر نه دی وی ولې نه دي ما زه مسلمان یم د خنزیر غوښې نه خورم وی تا عجیبه مسلمان د مسلمان غوښې خوري او د خنزیر نه خورې را به ته خورې نو دی یو ټوکړه راوسته نو ما د خوله کې رامنډې او زه بار ولم نو الټې مې وکړې نو رایق شوم نو خوله کې مې د خنزیر د غوښو خوند یو میاشت یو ما وبس کې د خنزیر د اینو خوند به خوراک به مې کوو د خنزیر د غوښو خوند به ځکه هغه خلک نیکانو الله ورته ښول نو زمونږ ذایقه قوت شامار سره د دې سره چې کوم دی نو مانوسه شوي دي اوس دا غیبت وایسته غیبت منګ اکثر دا وایي لکه پردی غیبت مه کوه نه دا ورته ستا د مخې زه ویمه نه دا پکې شته دا چې پکې او ته یې پشي شه په هغه پسې خبرې کوې داسې خبره چا پې خفه کېږي دغې ته غیبت وایي اوس که پکې نه نو بیا خو الزام دی لکه د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی روایت دی امام مسلم ابو داود ترمیزي نسائی وغیره دیو چې کوم دی نو روایت راوړی دی هغه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل اتدرون ما الغیبه تاسو ته پته شته دا غیبت څه ته وایي قالو صحابه وفرمایل وی الله ورسول عالم الله او د الله رسول ښه پوهیږي قال ذکرک اخاک بما یکرهو ستا د یو ورور مسلمان ذکر کول په داسې خبرو سره چا پې خفه کېږي تا دا پته راکړه زه خبرې سره هغه د مخکې وکړم نه پې خفه کېږي او ته په شیشه په هغه پسې خبرې کوې دا غیبت دی قیله نبی علیہ الصلاة والسلام ته چا وی ارأیت ان کان فی اخی ما اقولو یا رسول الله ستا څه خیال دی اوس کمې خبرې چې زه کوم دا پر ورور مسلمان کې موجودي اوس دا خبرې پکې دروغ نه یم نبی علیہ السلام فرمایل قال نبی علیہ السلام فرمایل ان کان فیه ما تقولو فقد اغتبته دا کمې خبرې چې تکې دا پکې نو بیا تاله غیبت وکړه وان لم یکن فی ما تقول فقد بهته او دا کمی خبرې چې تکیه او دا پکې نه نو دا خو پې تا الزام وتړه دا خو بیا بهتان دی نو چې پکې نو دغه خبرې چې کم دی نو دا بیا غیبت ترې هغه په شیشه کول بهر کې نبی علیه الصلاة والسلام دې دواړو روایتونو کې راوفرمیل چې روژه چې کم دی نو دا ډال دی انسان پر شیطان نه ځان بچ کوي د الله د غضب نه ځان بچ کوي د جهنم د اوره ځان بچ کوي تر دې پورې چې دا ډال چې کم دی نو دا ونه شلی چې دا په دروغ سره او په غیبت سره چې کم دی نو دا شلیږي الله تعالی دې زمونږ ژبې چې کم دی نو روژه کې او غیر روژه دواړو کې چې کم دی د هغې کارونو نه محفوظ کړي چې الله تعالی پې ناراضه کېږي خصوصا د دروغ او د غیبت نه وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي